مدینه منوره کې دوه قبیلې مشهورې وي، یو ته به قبیله اوس وي، بل ته به قبیله خزرج وي. د قبیله خزرج سردار عبدالله بن ابی بن سلول د منافقانو مشر، قدم په قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډیر تکلیف رسول او مسلمانان صحابه کرامو ته ډیر تکلیف رسول. د ټولو تکلیفونو نه یو لوی تکلیف به سوره نور کې ان شاء الله وایي چې په یو سفر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بیبی ده او د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنها لور ده ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها پاغي باندې د زنا تهمت لګول او دی ظالم. نو چې کله د مرګ وخت رانږدې شو ځنکدن باندې پوه شو د خپل زوی راوغوښت او دا زوی مخلص مسلمان صحابي دی حضرت عبدالله او د پلار نوم یې عبدالله دی، د دې منافق عبدالله بن ابی بن سلول. دې زوی ته وی چې یو دوا وصیت درته کومه چې د خیر کار خو د پلار نه دی کړی خو بس زه وایه څه وایي. یو دا چې کله مړ شو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو ما نه به ډېر خپی ډېر تکلیف مې رسولی دی، ته به د هغه نه زما د کفن په ځای کمیس وغواړې او ما به د پیغمبر علیه السلام په قمیص کې خښ کړې. دې زړورتیا ته یې ګوره چې پیغمبر علیه السلام نه به قمیص وغواړي نو قمیص به دله درکړي ما په اکه قمیص کې دفن. دوره ورته پته وه چې دا د الله رسول دی او د خیر کار خو مې نه دی کړی خو ګوره که په دې قمیص باندې بچ شو. او دویم یې ورته دا ووی چې د الله رسول به ما جنازه نه کوي خو ته به یې په څه طریقه رضا کې مینت زاري به کې او ورته به ووایه چې په ما جنازه وکړي. نو چې کله مړ شو دا زوی راغی پیغمبر علیه السلام ورته یې وی صاحب زما پلار مړ شو او وصیت یې کړو چې د الله رسول نه به ماله کمیس والی، نو ته ماله خپل کمیس راکړه چې زه یې پلار ته واچوم د کفن په ځای. پیغمبر علیه السلام ورته وی ښه کمیس یې وله ورکړ او وی صاحب زما په پلار به جنازه وکړي. پیغمبر علیه السلام ورته وی ښه کمیس یې ورته واچوه او جنازې ته ټیم چې برابر شه پیغمبر علیه السلام مخکې شو، حضرت عمر صاحب راغی په منډه باندې او د قمیص نه یې ونیسو. پیغمبر علیه السلام قمیص نه یې ونیسو مخې ته شو ورته چې صاحب داسې دا خو تاسو تم پته ده او مونږ تم پته ده او ټولې دنیا ته پته ده چې دا منافق مردار دی او د الله رسول ستا هغه وخت هیر شو چې ستا په بیبي باندې دې سړي بدنامه لګولې وه او په پلانکي ځای کې د ده منافقت الله تا ته ښکاره کړو. دا څومره د اسلام او د مسلمانانو کلک دشمن د ابو جهل نم دوه ګوتې د پاسه او د الله رسول ابو جهل خو بیا هم توره راواغسته تا ته په میدان کې ودرېد خپله دشمني ښکاره کړه خو دا دومره لوی ظالم و چې ده همیشه په شا باندې په مونږ وار کړی دی مخې لم نه دی راغلی مونږ سره په موس کې مو لاړو. د الله رسوله ته خو الله منع کړی په دی باندې به جنازه نه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل اخر عني یا عمر رستو شه دا وقت د بحث نه دی. بیا عمر صاحب نه منع کړي رسول الله مبارک ورته وی غوږ دې رانږدې که لږ په غوږ کې ورته ووی چې انی اريد ان یؤمن الوف خدرج زه وایم چې د دې قبیلې په زرګونو خلک مسلمانان شي. بس عمر صاحب پوه شو رستو شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جنازه وکړه عالی اخلاق